دغه محفل نسبت زمونږه د سلسله عظیم مرشد حضرت سید علی سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه سره هم دی. حضرت سید علی المعروف سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه پیدائش تاریخ دا نامعلوم دی چې دوی مبارک په کوم سن کې پیدا شوی. حضرت سنډیا بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا سلسله علی چشتی مبارکی یو عظیم مرشد دے. د حضرت بونیر بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ مرشد پاک تے او دغه پلسم شعبان یا 15 شعبان ماندی حضرت سید علی سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ شهید شوه او ډیر ظلمن دغه مبارک شهید شوه. حضرت سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ په چکیسر علاقہ کې چې سواد کې دغه علاقہ دا مبارک پاتې کېدو. حضرت سنډیا بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ته الله تعالی په خپل وخت کې ډیر لوی شهرت ورکړو. هغه وخت کې چې کوم د سواد والیو میا ګل عبدالودود دا غنمو هغه په دې باندې یریدو چې اسنا سنډیا بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ زما بادشاہت ته نقصان نه رسي او زما خلاف چرتا روچت نشي. حضرت سنډیا بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ته الله تعالی روحانی بادشاہی ورکړې و هغه په دې بادشاہی باندې سکول. حضرت سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ خلاف د چکیسر چې کوم گورنرو هغه میا ګل عبدالودود ته خط لیکلو چې چکیسر کې یو پیر سے پاتې کیږي دا غنوم د سید علی او سونه نوابان چې دي سونه مالدار خلک چې دي او سونه بدمعشان خلک چې دي هغه ټول د دې پیر سے عقیدت مند دي او قریب ده چې دغه پیر سے بستا خلاف بغاوت شروع کی او استاد حکومت به ختم کی تخته بدر ته الټک. بس میا ګل عبدالودود مخ سره حکم نامه جاری کا چې سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ گرفتار کړي. دا مبارک سیدو شریف جیل ته راوستو. مبارک تقریبا چې 2 میاشتې یا 3 میاشتې په جیل کې پروتو. سنډیا بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په دغه دوران کې د سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې سونه خلفا او هغه هم په جیل کې واچول. په دغه دوران کې د سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ بیبي مبارکه چې شلمانو ابي باندې یادېدا دانا بیگم رحمت الله تعالی علیها دا غینومو او د سنډیا غوث مبارک رحمت الله علیه د تر لور ودا. دا مبارک لاړه میا ګل عبدالودود ته ورته فرمایل چې ته وې چې زما خاوند ستا خلاف بغاوت پوکي تراشه زموږ د استانه زموږ د کور تالاشي واخله کتا ته چرته یو ټوپکم ملو شو نو ما د خپل خاوند سره هم پانسی کا ما هم د خپل خاوند سره شهید کا. خو میا ګل عبدالودود یو داسې شخص چې هغه هر لحاظ سره د خپل سر د پاسه بل څوک نه منل که سیاسی لحاظ سره وو که مذهبي لحاظ سره وو که تصوف لحاظ سره وو خو هغه نه منل چې زما د پاسه د څوک وي. حضرت سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ په حق کې میا ګل عبدالودود حکم نامه جاری کا او یو درې فوجانو په ذریعه سره دا مبارکه شیر طرف سپل باندې چې ورته مونږ وایو دا غي طرف ته بوتلو الته یو کویو چې سو کلونو داسې شاړ پروتو. دا سواتیان چې کوم دی دای په یخنۍ کې په دې کویانو کې ووري ځان لپاره جمع کوي او بیا په ګرمۍ کې هغه ووري استعمالي. نو دا کوی ډیر وخت داسې شاړ پروتو. دغه فوجیانو حضرت سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ دغه کویت طرف تراوستو. دا مبارک بر په غر باندې ودرولو او دکای ولا ورکا مبارک شهید مبارک باندې د کانو گزارونه مکړل. په دغه دوران کې یو ماشوم جینۍ وا چې هغه په پټی کې کار کولو هغه ماشوم دغه منظر وکړو
چې داسې یو باباجي صاحب د ظالمانو بدبختو هغه رونیولو او مبارکي د راګزار کو د غرنا نو وخت پکې تیر شو د سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه قبر هم سو وخت پورې نامعلوم وو چاته پته نه و چې دا مبارک په کوم ځای کې شهید شوی دی بیا دغه ماشومه لویا شوی و دغه علاقې کې لیونو باباجي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا د سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه مریدو هغه تحقیق کولو اخر دی علاقې ته چیرو رسیدو دغه ماشومه چې لګیا و په پټی کې کار کولو او د سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه د قبر د شهادت دغه منظر کتلو نو هغه بیا حضرت لیونو باباجي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته دغه زیات کو چې دلته باباجي سے مبارک رحمت الله علیه لړ کړي دی او شهید کړي دی نو بیا د دې د روزه مبارک د کوی د پاسه جوړه شوې ده باقاعده لکه دوی دفن کړي شي ویني دي چې څنګه عام مونږه خلق دفن کو د لیونو باباجي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مریدینو یو ټایم کې دغه کوشش هم شروع کو چې دا کوې کنستل شروع کړل دي چې کوم کانی هغه لړ کړو هغه بیا سخت شو خو چې لګ هغه ورخته شول نو هغه بچي هغه ګینتري وهله یا څه هغه وخت کې سازو سامان هغه سره چو نو هغه وجود باندې با رپار راتلو چې څنګه به هغه ګینتري وهله وجود کې به یو کرنٹ غونته محسوس کولو بیا وته پیر سے مبارک چې هغه کوم مرشدو هغه ورته فرمایل چې باباجي نه غواړي چې زما دی وجود مبارک واپس تاسو رو باسي او ما غشان بس واپس کانی پکې خودل او روزه مبارک پی جوړه کا حضرت سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه جسمانی اولاد نو بنیر باباجی مبارک رحمت الله علیه فرمای چې زه یو ځل ورته تلو مت تشریف می وړل نو ما په زور کولو وای باباجی سے مبارک رحمت الله علیه تمو فرمایل چې قربان ډیر زیات خپکیږم چې تاسو جسمانی اولاد نشتا نو حضرت بنیر باباجی مبارک رحمت الله علیه تبا حضرت سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه ډیر د مینې او محبت نه مولا سیب ویلې نو ورته فرمایي چې مولا سیب ولې خپکیږي سما خدا سي اولاد دی چې داسې اولاد د بل چا نشته وای زما اولاد خو شکر دی تسبیح اړای د الله ذکرونه کوي زما اولاد تهجد گزار دي زما اولاد 15 وخت منځونه کوي زما اولاد متشری دي وای دا چا اولاد به فاسقان وي دا چا اولاد به فاجران وي دا چا اولاد به بدعمل وي شکر دی الحمدلله زما اولاد خو ټول ذاکرین دي وای سبحان الله ټول ذاکرین دي او مبارک وته فرمای چې تاسو ټول زما اولاد یې کړه تاسو ټول زما اولاد یې حضرت بنیر باباجی مبارک رحمت الله علیه فرمای چې ز کله پړم بيزل سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه طرف تلاړم بیعت د پاره نوې د سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه د خانقاه داسې حالو چې الته وجدانی کیفیت ډیر زیات پو حلقه ذکر ډیر زیاتو وې پړم بيزل ما دغه منظر وکړو وې ذکر خدا چې تیز ذکرو چې څوک به پزمکه لوړېدل او څوک به پناسته لګیو د خدای ذکرونه به کول او څوک به ولاړو د خدای ذکر به کولو نو وای ما زړه کې داسې لونتي شک شبهه رااله چې دا دای لا څنګه ذکرونه کوي وای خیر د سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه نه بیعت وکړو خو بیا چې واپس خپل علاقې بنیر ترالم خو سبقونه ما نه ویلې و بیا را لسونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه په خوب کې تشریف وروړو وای خوب کې راته داسې تشریف وروړو چې دا غي په مخ مبارک ګیره نه و وای ما ورته فرمایل چې سیب زه خو چې درغلم ستاسو په مخ مبارک ګیره و او سم ګیره نشته وای راته فرمایل چې مولا سیب زما ګیره شته خو تا ته نخکاری لاړ شل غسل وکا بیا راشه وای خوب کې ما غسل وکو چې رالم وای باباجی سے مبارک رحمت الله علیه په مخ مبارک دا سه لاس مبارک راخ کو وای ګیره مبارک راخکاره شو نو مبارک ورته د اشاره ورکه چې زما دا ټول د استانه چې کوم معمولات دي دا ټول د شریعت دي خو ته ورته لا پوینه
ته په لا پوینې ته به ورو پویش. بیا هماغه بونیر صاحب رحمت الله علیه چې هغه سره به ذکر کې چا مقابله نشوه کولی. داسې ښکلی ذکر به بونیر باباجي مبارک رحمت الله علیه کولو. بونیر صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زه کله په ډومبي ځل سونډیا غوث مبارک خانقاه ته تلم نو زما ډېر زیات عزت وکړو. بالښتونه یې راته کېښودل، سپیشل بستر هم راته میلو شوه، سپیشل بړستن هم راته میلو شوه. وایي زه ډېر زیات خوشحاله رالم. وایي چې دا خوب مې وکتو بیا دوباره لاړم خو نه رامانې سونډیا باباجي رحمت الله علیه څه پروا وکړه، نه رامانې شیخانو څه پروا وکړه. وایي آن چې ټوله شپه ما ته بړستن قدرې میلو نه شوه. وایي زه په زړه کې ډېر زیات خپه وم چې بونیر باباجي رحمت الله علیه فرمایي چې سحر مانځه لپاره سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه راووتو نو هغې مبارک ته خو الله داسې فراست ورکړو چې وایي ما ته وکتل نو ما ته وایي چې ملا صاحب مه خفه کېږه ښه ته زما زوی اوسه، ته زما زوی. ته وایې چې ما ته بستره میلو نه شوه او ما ته دلته میلمستیا میلو نه شو نو دا ځای خو اوس ستا خپل دی که نه، دا ځای ستا خپل دی. دلته به ته د میلمه اوس قدر کې، دلته به ته د میلمه خیال ساتې. څنګه مې چې دا نور شیخان بچي دي داسې مې اوس تم بچی. منیر باباجي رحمت الله علیه فرمایي چې زه به سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه هر ځل مانځه ته وړاندې کولم. وایي د سحر د مانځه وخت وایي زړه کې مې ویلې چې هر ځل د باباجي صاحب وړاندې کوي نو بس په خپله جمع ته وړاندې شه. وایي د سحر وخت چې کله زه وړاندې شوم وایي ناګهانه سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه شاته لمنې نه ونیولم او رایښ کم چې شاته شه او بل شیخ وړاندې کو چې ته جمع ته وړاندې شه. وایي زه زړه کې داسې لږ خفه شوم چې دا لا څنګه چلو شو. خو وایي چې شاته مې نیت وتړلو او ځان ته مې پام شو نو په ما غسل اوړېدلی و، په ما باندې غسل اوړېدلی و. وایي زر مې مونځ په ځای مات کو ولاړم، غسل مې وکړو، رالم واپس مې مونځ ځان له وکړو. وایي باباجي صاحب مبارک رحمت الله علیه ناست دی وظیفه کوي. وایي زه ټول د یخنۍ نه ریږدم په یخو اوبو مې ولامبل. نو وایي باباجي صاحب مبارک ډېر مشفق او مهربانه هستی وه، ډېر با اخلاقه هستی وه. وایي خپلو شیخانو ته وایي چې الی شا وایي ملا صاحب ته اور بل کوي دی ما د جمع نه مرستو کړی خو څه وجه وه هغه ده ته او ما ته معلومه ده، هغه ده ته او ما ته معلومه ده. دی په زړه کې خفه شوی و چې زی باباجي صاحب مبارک رحمت الله علیه د جمع نه ولې رستو کم خو ده پسې ما لمونځ وایي ډېر خوند راکوي خو یا هغه وجه ده ته معلومه ده او ما ته معلومه ده چې دی مې ولې د مانځه نه شاته کو. منیر باباجي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه توجه داسې وه په ټول سوات باندې چې اکثر به خلک راله او سونډیا غوث مبارک په پړومبي ځل چې وکتو وایي هغوی به دغه خبره په زبان باندې وه چې دا باباجي خو موږ له په خوب کې رالی او موږ له د خدای ذکر را کړی دی. وایي داسې توجه یې په دې ټول سوات باندې وه. منیر باباجي مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې یو ځل زه ورسره ناست یم تشریف فرمایمه. وایي د سحر وخت چا غیږ کې داسې نیولی چرګ راوستو چرګ. وایي ورکې ولاړ دی او باباجي صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې څه وی؟ وایي جی دا چرګ مې راوستی دی او دا لنګر کې داخل کوي. باباجي صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته ډېر موسکی شو. وایي ښه چرګ دې راوستو؟ وایي یا جی را مې وستو. وایي دا چرګ دې څنګه راوستو؟ دا کیسه خو راته لګو که. وایي جی رښتیا حال درته ووایم؟ وایي او. وایي جی زه بیمار شوی وم ډېر سخت ناجوړه وم په کټ پروت وم. وایي ما په زړه کې یو نیت وکړو چې ما له الله تعالی شفا راکړه نو دا کور کې مې چې دا کوم چرګ ګرځي که نه دا به زه د سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه خانقاه ته وړم هلته به یې لنګر کې داخلوم. خو چې کله الله ماله شفا راکړه نو بیا مې زړه کېدو نه دا چرګ. وایي ما ویلې چې زمړه بس زه خوش شوم بس که نه. وایي دویمه شپه ده چې عجیبه خوب ګورم چې د سمندر په غاړه روان یم او ناګهانه د سمندر کې زما دا خپې وښویږي او سمندر کې ډوبېږم. وایي تاسو راله راشئ
او زه درته وایم چې بابا جی لاس را کړو بیګما او تاسو راته وایي چې چرګ روړی کو نه روړی الا بلاس در کوم چې چرګ روړی وای خوب کې مې درته ویل چې سیب خامخا دا چرګ درله روړم خو ما د دی دریاب نوز بهر کا نو بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه و تو فرمایل چې صد اولیاء کرامو د ایصال ثواب د پاره ومني هغه بیا کا خامخا سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه عظیم هستی وا دا مبارک د خدای ولی هم عالم هم مبارک شهید هم حضرت سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه د حضرت سید نور عالم بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه جو گجرات بابا جی سے مبارک باندې یادېږي دا غي مبارک نه بیعت کړو او دا غي مرید هم او دا غي شاګرد هم علم ته هم حاصل کړو سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه امامتی په مسجد کې هم کړي وا قمر مسجد به ورته ویلې کېده قمر مسجد اوس هم هغه جمعات شته په چکیسر علاقې کې چې بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه پکې امامتی کړي وا اب مبارک ته الله تعالی ټول سلسله حضرات سره درجه بلند کی الله تعالی دې دغه خیر او برکات مونږ ټول سره شامل حال کی بل نسبت دغه محفل حضرت پیر طریقه رهبر شریعت سید السادات حضرت سید عبد المستعان بنیر بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ سره هم دے بنیر بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیہ پیدائش 1862 عیسوی کې شوه دی او دا مبارک د علم د پاره هندستان ته تلو حضرت بنیر بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیہ د والد سے مبارک نوم حضرت سید حضرت الله صاحب رحمت الله علیہ حضرت بنیر بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیہ تقریبا 10 لسکالا قاضیتوب ډیپټي هم پسوات کې کړي وا کله چې حضرت بنیر بابا جی رحمت الله تعالی علیہ د سونډیا غوث مبارک نه بیعت شو نو د سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ خو میاګل عبدالودود خلاف نو منیر بابا جی رحمت الله تعالی علیہ دا قضاوت نه بهر کو حضرت منیر بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې دا قضاوت نه بهر کړو مبارک بیا خپل ذکر اسکار وظایف پکول چې کله سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیہ میاګل عبدالودود جیل کې واچولو نو حضرت منیر بابا جی رحمت الله تعالی علیہ هم جیل کې وخت تیر کړی دی بیا یو حکایت کې راځي چې دوی مبارک د خپل مرشد په مینه کې لس کال جیل خوړلې دي لس کال جیل کې تیر کړو او مبارک باجی ضمانت له سوکراله نو ورته به فرمایل چې زما مرشد د جیل نه بار شوی دی کنه جیل کې دی وینا غو جیل کې دی وای ز بیا د جیل نه څنګه راوځم زه د جیل نه ځان نه رو بس هغه جیل کې یو شخص چې حضرت منیر بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیہ باندې مقرر شوی په نگرانو گلشاه داغنو گلشاه حکیم گلشاه حکیم منیر بابا جی رحمت الله تعالی علیہ تبکل کل راتلو ور سره بناستو په جیل کې به وسره خبرې کولې گلشاه حکیم ورته ویل یو مکمان دي چې مولانا صاحب څه حال دی وای بس حال می څه دی دروازه می تاسو اتړای د شپې پرانی ځای پس دغه حال زمونږ جون تیریږي د خدای ذکرونه کوو بس جیل کې حضرت منیر بابا جی رحمت الله علیہ ته گلشاه حکیم سے ویل چې روزه را روانه ده او تاسو به موږ له تراوی را کوي مونږ به در بسې کوو منیر سے مبارک رحمت الله علیہ و تو فرمایل چې بالکل صحیح ده گلشاه حکیم روز تروزه بنیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ عقیدتمند هم جوړ شوی خو ورسره د میاګل عبدالودود نم یریدو منیر بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیہ یو کرامت دو کتو گلشاه حکیم چې دا غینه ډیر زیات متاثر شو په دمه یو داسې عجیبه بیماری رااله چې ډیر زیات علاجونه وکړه خو الله تعالی ولا شفا نه ورکوله دی گلشاه حکیم له
دیرالو ډیر په فریاد سره ګلشاه حکیم ته ویل چې سیب زه خو دی بیماری نه رغیږم نه او داسې صدم در سره وي سوي مال لګرا کا چې زه بیماری نه روغ ش په د معنی د خارق بیماری لګېدلې و او یوازې په دنه ټول کور معنی ور سره لګېدلې و بونیر سے مبارک رحمت الله علیه ورته او بدم کی هغه او بچ د استعمالول شروع کړ الله تعالی ولا شفا ورکا بونیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه نه چې کله د نور متاثر شون بونیر صاحب ته وای چې زستا مرید جوړېږم بونیر صاحب ورته فرمایل زما مرید جوړېږي خدا هر څه بدرنا لری کیږي بیا به د عہده نه وي وای چې ما ته هر څه منظور دي بس په جیل کې ګلشاه حکیم د بونیر صاحب رحمت الله علیه نه په چشتیه سلسله کې بیعت وکړ چې کله میا ګل عبدالودود ته پته ولګی دا ګلشاه حکیمی د گرفتاری د پاره ورن جاری کو چې د زر تزره گرفتار کوي او جیل کې واچوي ګلشاه حکیم هم ډیرو خيارو چې داغه پن دغه کې نگرانی کې چې کوم د ډګر خزانه و ډګر هغه ټول لوټ کړه اورالو مردان ته هغه ټیم کې د سواد د پاکستان سره شامل نو چې ډګر نه رالو مردان ته خزان سره پیسې وروړي هغه دلته سان سره بل بچی مراوستل التم یا ګل عبدالودود د پاکستان حکومت ته پیغام راولېګلو چې زما یو مجرم دی تاسو سره دی او هغه مال راکړي دلته د پاکستان حکومت ورته دا ویلي چې زمونږ هم تاسو سره ډیر مجرمان الته پټي اول هغه مونږ لراکړي نو بیا به مونږ تاسو له دا مجرم درکو بس دې سره د ګلشاه حکیم دا کیس چې کوم دا کراس شو بس ګلشاه حکیم مردان کې پات شو بیا چې کله بونیر صاحب رحمت الله تعالی علیه د جیل نه بهر تشریف وروړو ګلشاه حکیم خپل ځای کې ورله دعوت ورکو مردان کې اوسم د ګلشاه حکیم اولاد شته د باقاعده او د بونیر صاحب رحمت الله تعالی علیه غي اوسم عقیدتمندي او هغه باقاعده هم راضي بونیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په نقشبندیه سلسله کې د سوکای حضرت سے مبارک رحمت الله علیه مرید او دا داسې یو عجیبه کار شوی دی دی اولیاء کې تنگ نظری نه وي د بزرګانو کې سوکای باباجی صاحب رحمت الله تعالی علیه بونیر صاحب ته نقشبندیه سلسله ورکا او بونیر صاحب رحمت الله تعالی علیه سوکای باباجی صاحب ته چشتیه سلسله ورکا یو بل بیعت کړه یو بل مریدان مو د یو بل پیران مو داسې حالو نو او صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه تبا بونیر سے مبارک فرمایل چې کله مال راضی نو د سوکای باباجی صاحب لک سلام اول کوا او چې پسواد کې بونیر کې چې د کم د سوکای باباجی سے مریدانو نو هغه مبارکانو تبا سوکای باباجی سے فرمایل چې کله مال راځي نو اول د بونیر صاحب سلام کوي خپل کې داسې مینا او محبت د دوی سونډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله خلافت ورکو بونیر صاحب رحمت الله علیه تا نو بونیر صاحب مبارک رحمت الله علیه وت فرمایل چې صاحب مانه بسوک بیعتو کی نو بونیر صاحب مبارک تا سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې ته بیعت ورکوا نور کار زمونږ دی تو ګورې نه چې د سواد چې کوم بادشاه دی د سونه نوکران دي تحصیلداران د لپاره نوکران نشي نو دا تحصیلداران چې د دې سواد بادشاه د لپاره نوکران نشي نو دا تنخواه ولا تحصیلدار ور کوي او کنه د سواد بادشاه ور کوي وینه جدا خو د سواد بادشاه ور کوي نو ایتم مونږ د پاره نوکران نسا د دین اسلام خادمان جوړ کا د چشتی مبارک درویشان پکې جوړ کا نور فیض او برکت دا مونږ ورکو ورته ټول حضرت
منیر باباجی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې وزل ز په چله باندې ناستو ما په دې دغه کې نو میرا نهیر شو مونږه مزار شریف تمزو بشونی باباجی سے مبارک رحمت الله علیه دربار شریف کې په جمعات کې وای چله باندې ناستم سلوي خروزي وای چې شپه بشوا وای داس یو شخصیت پرالو په تیار کې او ما سره وکې ناستو خو چې ما بډیو بالکا بیا بغیب شو وای دا سلويخ شپې می خپل مرشد اړو خوب کې ونه کتو وای چې د چلینا باسیدم اختر ورځ شپې تیری شو لاړ خپل مرشد ته سړیا غوس مبارک ته وی ورته ویل چې سیب سلويخ ورځ کې یو ظلم په خوب کې تاسو تشریف ورو نوړ وای ما ته فرمایل چې بچي ز څنګه درغلې و تعالی زما مرشد حضرت بشونی باباجی سیب تاسو سره په خوا کیو کنه هغه در سره په خوا کیو نو زه تعالی څنګه درغلې وې حضرت منیر باباجی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې وزل د سونډیا غوس مبارک رحمت الله تعالی علیه استانه تما سلطان وختو ډیر ملمانه رالو چې ډیر ملمانه رالو نو وای مونږه زر تر زر غیله پر سالن او لنګر تیار کړو وای ملمانو خوړله ملمانو ودشول وای ما ته سونډیا غوس مبارک فرمای چې مولا صاحب تا روټي خړلې دا وای ما ته چې نه جی بس په ملمانو مو خروله وای ما ته چې راځه زو تبا یو زه روټي نه نخرو او یو بل پیر بای زمونږ هم وای موږ درې واړه کیناستو ملمانو دشول وای موږ یو زه روټي خوړه وای بیا بسترې نه وي نو وای سونډیا غوس مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې بچي یو کس مخپو طرف ته ودشه یو بما سره جختو دشي بونیر سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې سونډیا غوس مبارک رحمت الله علیه سره جختو دشم وای خوب کیوما وای ما د پزړه مبارک باندې په خوب کې داسې لاس کې خودلو وای د قلب چې کوم هغه د الله ذکر کول نو ما په دې لاس باندې محسوس کو د سونډیا غوس مبارک رحمت الله تعالی علیه دا زړه چې کوم ذکرونه کول وای بیا را ته سحر وای چې مولا صاحب چې کله د الله تعالی ذکر ډیر ډیر کې کنه نو بیا بستا زړه او ستا رګ رګ بټول ذکر شي ستا رګ رګ با ټول ذکر شي حضرت منیر باباجی مبارک رحمت الله تعالی علیه تقریبا 1982 کې وفات شوه دی 120 سال عمر کې دا سوکای باباجی صاحب رحمت الله علیه 110 سال عمر او دا منیر باباجی مبارک رحمت الله علیه 120 سال عمر 14 فروری وا او مبارک حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه ټیم کې خدا سي د ټلیفونو او د موبایل زمانه نه و نو صاحب مبارک رحمت الله علیه د خپل مرشد د وفات نه غالبا چې په دویمه کې په درې مورز خبر شوی دی نو مبارک بیا زر تر زرا ځان ور رسول دی آلته حاضری کړی د بیا او باباجی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته زموږ مرشد پاک مبارک ته په دغه پوغ جمعات کې بیعت ور کړو په پوغ جمعات کې بیعت ور کړو او زموږ نکه صاحب سید جمیل شاه باچا صاحب دی منیر سے مبارک ته فرمایل چې زما د ازوی دا به ته ټیکې منیر سے مبارک رحمت الله علیه وتو فرمایل چې بالکل بیعت ورته چې ور کړو سمود 13 شوا زمون نکه سے منیر صاحب رحمت الله علیه تو فرمایل چې زما د ازوی خطا دیوانه کو اخو دیوانه شو نو بیا چې د دې دونه تیزوالی حالت ته منیر صاحب رحمت الله تعالی علیه د حضرت صاحب مبارک کته نو ورته فرمایل چې راشه چې نقشبندیه سلسله درل درک نو منیر صاحب رحمت الله علیه ورته بیا زموږ مرشد پاک مبارک ته نقشبندیه سلسله ورکړه خو نقشبندیه سلسله کې صحبت ډیر زیات ضروری وي تخپل مرشد سره ناسته په نقشبندیه سلسله کې ډیر زیات ضروری ده په چشتیه مبارکه کې هم صحبت ضروری ده
خوای کې اوراد وظایفو کې بکار کې او تصور کې بخپل شیخ راولي. نو چې کله په نقشبندیه مبارکه کې بیعت ورکو حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه ته، نو بیا ورته فرمایل چې په میاش کې به اوس مال سلور زل راځي، په میاش کې به سلور زل مال راځي. بیا به حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه سلور پیری د باباجی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه صحبت ته تلو. الله تعالی دې دغه اولیاء کرامو خیر و برکات مونږ ټول سره شامل حال کی. الله تعالی دې د دې برکتونه مونږ ټول سره د دې په اصله د دې په نقش قدم باندې الله تعالی زموږ تاسو د ټول ژوندۍ تیر کی او د دې خیر او برکت مو تاسو ته ملاویږي. خو پس خیر او برکت پویګو مونږه او پس باندې نه پویګو. نو هغه سونډیا غوس مبارک ته یو مرید رالو، ورته سیب زه د بیعت کومه، خو چې څنګه در بیعت کوم چې مخ سره می بس کمال ته مورسه، کمال ته مورسه. نو سونډیا غوس مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي چې رب ته اسانه ده چې تا مخ سره کمال ته ورسه، خو دا راته وای چې تاسو کلی کې جوار کیږي. و یا ورته فرمایي چې او جی جوار خو کیږي، وای د جوارو دا وګه مخ سره دی بوټي کې راخکار کیږي کنه، دا ټانټه چې کله بر اوخیږي نو بیا پکې وګه راخکار شي. هغه مرید ورته چې سیب کله چې دا ټانټه بر اوخیږي دا بوټي له خبر شي نو الا دا وګه را برابر شي. وای ک الله غسته نو مخ سره د زمکه پسینه مانم دا وګه پیدا کولې شو. ک الله غسته خدای زکا بر پیدا کو چې د چرګو د حملونه د ګیدړ د حملونه دا وګه محفوظ وي، د هر قسمه د زناور د حملونه محفوظ وي. نو زکه دا وګه رستو را پیدا کو. نو طالب هم الله کمال در کی، خو اول به نفس سره شیطان سره مقابله کې د خپل نفسیات په ختمه ځان نه بغض حسد تکبر غرور کینا غیبتونه دا وټول د ځان نو باسي. البا ورستر وز بیا ته خیر او برکت ملاویږي. کله چې د فیض او برکت دا وګه برابر شو بیا وتعالى مونږ هر څه درکو. او سونډیا غوس مبارک به فرمایل چې زما په سلسله کې چې څوک مراله او د چشتی مبارک یو ظلم د سبقونه اړولې وي نو دیبه بغیر د حسینه د دنیا نه نزي. دته د چشتی مبارک د خاندان نه خامخاسه حصہ ملاویږي، په ځن کدن کې بورتار سے ملاویږي، خو دیبه تشي جولې د دنیا نه نزي. الله تعالی دې دغه خیر او برکات مونږ ټول سره شامل حال کی. واخر دعوانا الحمدلله.